تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نبي صلى الله عليه وسلم په مدینه منوره کې چې کله د یهودو سره میثاق مدینه وشوله، د یهودیانو سره معاهده وشوله، او په معاهده کې غټې غټې خبرې دا وې چې تاسو به خپله خورئ، موږ به خپله خورو، او تاسو به د مدینې په کم طرف پراته تاسو به د هغه طرف حفاظت کوئ، موږ به د دې طرف حفاظت کوو، او که تاسو د چا سره جنگ راغی موږ به ستاسو مدد کوو، که زموږ سره د چا جنگ راغی تاسو به زموږ سره مدد کوئ. قریشیان زموږ دشمنان دي، قریشو له به تاسو پناه نه ورکوئ. په مدینه منوره کې دا معاهده وشوله، هغوی ته د خپل دین ازادي م وه، تاسو په خپل دین باندې عمل کوئ نو بلکل کولی شئ، موږ به په خپل دین باندې عمل کوو. نو یهودیانو سره معاهده وشوله. په مکه معظمه کې په دې وخت کې منافقان نه وو، مشرکانو. د عربو چې کوم د مشرکو ډله وه نو اوس او خزرج چې کوم خلک مسلمانان شوي، بس هغه مسلمانانو چې کوم نه وو نو هغه مشرک پاتې. د مکې معظمې نه قریشیانو هغه مشرکانو ته دمکي راولېږله، ورته ویې ویل تاسو زموږ دشمن له پناه ورکړې ده نو تاسو بیا زموږ به تاسو سره جنګ دی. او د مکې د خلکو یا د عربو دا دمکیان هسې د ګپ شپ دپاره دمکیانې به نه وي، یرې دپاره باقاعده دمکي به وه، او په خپله خبره به بیا عمل کولو، او دمکي ورته خطرناکه راولېږله. ورته ویې ویل چې تاسو به موږ زنانه ښځې به درنه راولو، او بچي به درله مړه کړو، دا به درله وکړو، دا به درله وکړو، تاسو څنګه زموږ د کس سره جنګ و، زموږ سره اختلاف و، تاسو بوتلو، تاسو له پناه ورکړله. دې د مکې مشرکانو څه ماحول په دې خبره ویرېدل، او دا یې څه ویل چې یاره موږ د نبي علیه صلات وسلام او د مهاجرینو د دوی خلاف دغه هغه وکړو، ځکه چې دا خو زموږ سره مشکل جوړېږي. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله د دې خبرې نه خبر شولو نو په زیره دې باندې چې هغې له څوک ورولېږي یا ورله دمکي ورکړي چې زه به تاسو سره ګورم د مکې مدینې مشرکان دي، تاسو د هغوی سره حمایت کوئ، د هغوی پخپله ورله لاړلو. عبدالله ابن ابی ابن سلول د هغې قیادت کولو، د مشر و. نبی علیه السلام پخپله هغې ته ورغی، او نبی علیه الصلاة والسلام هغه په دې خبره باندې پوهه کړلو چې یاره دا ګوره د دمکیانو هلته دا خبرې او دلته دا دمکیانې راځي، موږ چې کومه معاهده کړې ده د یهودو سره نو په خپل منځ کې یو معاهده کوو چې موږ به د یو بل د دشمن له پناه نه ورکوو، دا به نه کوو، دا به نه کوو. او هغې هم په اعتماد کې واخیستل. او نبی علیه الصلاة والسلام کوشش دا و چې دننه دشمن مخې له را نه شي، د بهر دشمن مقابله به کوو، او دننه چې کوم دشمن پاتې کېږي چې هغه په معاهده کې او په لوزنامه کې هغه موږ سره یو ځای وي. نو هغه خلک دقل ته دباو شو، بس نور هغوی څه اقدام ونه کړلو. بیا چې کله د مکې خلکو ته پته ولګېدله چې دا خو په دې باندې نه کېږي، نو بیا یې د مدینې باندې اقتصادي پابندي را عایت کړله. د بهر ملک نه به څومره قافلې تجارتي راتللې، څومره مواد به راتلل، د هغې ته باقاعده دمکیانې ورکړلې. د شام نه او د یمن نه د دنیا د مختلفو ملکونو چې کوم خلک به مدینې ته د کاروبار په لین دین راتلو، هغوی ته وویلو که چا د مدینې خلکو له خوراک ورکړو، چا ورې سامان خرڅ کړلو، هغوی سره به زموږ بیا قتل وی. نو اقتصادي پابندي هم عایت شوله، او په مدینه منوره کې خوراک قلت پیدا شولو. او وګورئ یو خو د مدینې خپل خلک بل دمره دړادړ مهاجر را روان دي، د بهر نه د بهر نه مسلمانان را روان دي، خلک مسلمانېږي، او مدینه تقریبا ډکه شوله بالکل، ځکه چې د بهر نه څومره مسلمانان هغه مدینې ته را روان او بل طرف ته د بهر نه اقتصادي پابندي ولګولی شوله، د بهر نه تجارتي راتلل خلک تنګ شو، او د خوراک ډېر قلت پیدا شولو. اسباب د رزق او اسباب د کاروبار
د خلکو د مدینې خپل خلکو کاروبار هم متاثره شولو. بهرحال دا مشکلات چې دا مسلمانانو په هغه وخت کې برداشت کړي دي داسې وه چې هغوی حوصله سې نه بایلله به. یعنې موږ ته د خپلو مسلمانانو یا د خپل ځان به ووایو چې موږ ته خپل کو ته پته لګېدلې وه چې کله دلته د وړو د چیندو قلت و که نه یو سړي که به یو 100 روډۍ پرتې بیا هم په قطار کې ولاړو. ولې د د رزق عقیدې هم کمزوري دي. یو 100 منه چا کاره پراته که نه بیا به هم دی د ولږې نه مړ کېږي سترګې به یې وږي. هغه توکل والا خبره او د الله په ذات باندې خبره رزق والا خبره زموږ د عقیده کمزوري ده. خلکو دومره چیني پټ کړي دومره وړی پټ کړي او بیا به هم داسې ویې چې یاره دی بل سړي راوړه چې زه پسې هم ورشمه او داسې یو هر یو سړي د هغه د حرص او د هغه د هغه نهرتوب هغه منظر موږ په خپل وطن کې په خپل علاقې کې وکتلو. د مدینې خلک داسې نه وو. مسلمانانو هغوی د الله تعالی په ذات باندې کلک عقیده وه چې رزق به الله پاک راکوي به ډوډۍ نه به نه پاتې کېږو. اقتصادي پابندي لګوي او که معاشي پابندي لګوي لارې راته بندوي چې هر څه کېږي موږ د الله بندګانو ډوډۍ به میلاویږي لږه به میلاویږي او روټۍ به میلاویږي. په مدینه کې څوک د ولږې نه و مړه شوي رزق میلاوېدل او روټۍ میلاوېدله. نو داسې وه چې هغو ته څه پریشاني دې حوالې سره څه پریشاني نه وه مسلمانانو ته چې روټۍ نه میلاویږي بس یاره مشکل به راته پیښ شي. دا وه چې مسلمانانو ته یو خطر غوندې و. نبی علیه السلام پیغمبر دی د الله په ذات باندې کلک بروسه او توکل دی. خو ځینې شیزونه ظاهرا فطرتن خبره وي. نبی علیه السلام یو ځلې د شپې بس رایق شو خوب وله نه ورتللو او نبی علیه السلام هسې سوچ ذهن ته راغی چې زما په دې کور باندې څوک چوکیدار ولاړی حفاظت یې راله کولی. یعنې سوچ هم دغه و یاره اوس دې کور ته مې که څوک داخل چې واړه واړه کورونه او څوک د مکې مدینې نه بهر راغلی وي او دلته مې مړ کي دننه په دې کمره کې. دا څه سوچ و شیطاني وسوسه وه چې نبی علیه السلام ته راله د هغه د وجې نه خوب وتښتېدلو. نو دا یې سوچ و چې یاره که ما څوک زما له کور چوکیداري کولی نو ښه به وه ما به بېغمه خوب کړی وی. نبی علیه السلام په دې سوچ کې دی چې بهر د دې کور مخې ته کړپ کړپ شروع شولو. نبی علیه السلام ورته وویل لکه څوک یې؟ ویل جي سعد یمه. ویل څه کوې؟ ویل ستاسو د کور حفاظت کومه جي. او ورته ویې ویلو دا څنګه ته زما د کور حفاظت ته نن راللې؟ نو سعد ورته ویل وی الله پاک راته په زړه کې وغورځوله چې لاړ شو د نبي صلی الله علیه وسلم د کور حفاظت کوه. نبی علیه السلام د کور حفاظت په بیا صحابه کرامو کولو. یوه شپه داسې وشوله چې نبی علیه السلام باقاعده راووتلو ورته ویل ځئ بس زما د کور حفاظت نور نه مه کوئ ځکه باقاعده وحي راغلی ده چې والله یعصمک من الناس. قرآن کې الله تعالی ورته وویلو الله فرمایي زما ذمواري ده زه به دې بچ کومه تا ته هېڅوک نقصان نشي رسولی. بیا د خپل کور نه د شپې چوکیداران او د خپل کور نه د شپې محافظین بیا لرې کړل نبی علیه السلام. دا د توکل خلاف نه ده د الله په ذات باندې د بروسې خلاف ځینې خبرې فطرتن خبرې وي. نبی علیه السلام بشرو انساني خبرې به نبی علیه السلام ته خامخا راتللې به. نبی علیه السلام مدینې نه بهر چې کوم اقتصادي پابندي ولګېدله به هم د مسلمانانو څخه خرابوالی رانغی. د مکې خلکو یو بل اعلان وکړلو ویل که موږ به څوک مکې معظمې ته حج ته او عمرې له مسلمانان نه پرېږدو. څوک مسلمانان شوي دي چې راله مړه کوو به یې دلته. سعد فرمایي وی زما نه امیه بن خلف سره پخوانه ملګرتیا وه دوستانه وه د کفر د حالاتو. بیا ما ویلې زه خو زما عمره کومه. دا مسلمانان ډېر زړور خلک په هغه وخت کې. دی د امیه بن خلف چې دی د امیه خواله راغلی او د هغه سره پټ و نو هغه ورته زه خو عمره کول غواړم زه خو راغلم طواف کومه. هغه ورته ویل چل وکړه دې وخت کې خلک راځي او دا د غرمې په ټیم کې څوک نه نو بس پټ طواف وکړي زه به دې نګراني کومه ماله مشکل جوړ نه کړي. د غرمې په ټیم کې ساعت چې دی لاړلو او طواف کوي دې ته خدای قدرت ته ګوره چې ابوجهل راووتلو. ابوجهل خو ډېر لوی دشمن و. امیه ولاړو ورته ویل دا څه کوي؟ ویل دا د څه کاټې شروع کړي دي؟ ویل دا څوک دی؟ ویل سعد د مدینې نه راغلی دی. هغه ته ویل دې خوا راشه. ویل تاسو ته پته نه ده لګېدلې؟ ویل ته موږ خلک نه پرېږدو. او د ابوجهل د هغه سره نو د امیه د سعد چې دی
د ابوجهل سره خبرې تیزېدلې امیه ورته دوه ځله ویل ګوره مشر دی ابوالحکم دی جی غلی شه هغوی کې دی نه پېژني هغه ویل پېژنم چې دا ابوجهل ابوالحکم دی او خبرې تیزېدلې ورسره بس جنګ و تقریبا شروع کېدلو امیه چې په خپله د سعد سره خبرې تېرولې هغه سره هم خبرې تیزې کړلې مسلمانان په هغه وخت کې یعنې دی خو یک یوازې راغلی خو زړور خلک وو ایماندار خلک وو دا هم د مکې معظمې خلکو مسلمانانو ته مشکلات چې دی دا پیدا کړي مسلمانانو ته بل طرف ته اډر نه و د جهاد حکم تر دې وخته پورې نه دی راغلی مسلمانان خپل حفاظت کولی شي د مدینې حفاظت کولی شي خو داسې نه شي کولی چې هغوی توره راوالي ټوپک راوالي او د چا خلاف هتیار استعمال کړي نو مسلمانانو ته چونکې د جهاد حکم نه و په مدینه منوره کې زیات طور احکامات راغلي دي لکه وګورئ مخکې په مسلمانانو چې مونځ پره شوی د معراج په شپه باندې نو دوه رکاته مونځ و ټول مونځونه 2 رکاته فرض مونځ به که د سهار و که د ماسپښین و که د مازدیګر و که د ماښام و که د ماسخوتن و دا مونځونه 2 رکاته و نبی علیه السلام چې کله مدینې ته لاړلو په مونځ کې ترمیم راغی مونځ کې تبدیلي راغله نبی علیه السلام فرمایل چې کم مونځونه 2 رکاته کوه په سفر کې پاتې شولو هغه به د سفرانو خلکو مونځي چې کم خلک مسافري او تبدیلی وکړله په دې کې ویل د ماسپښین مونځ به 4 رکاته فرض دي د مازدیګر مونځ به هم 4 رکاته فرض دي د ماښام مونځ مخکې نه 3 رکاته د ماسخوتن مونځ به هم 4 رکاته وي او د سهار مونځ 2 په 2 ځکه پاتې رهوي چې سهار مونځ په مونځ کې هسې مونږ اوږد تلاوت کوو نو دې سهار په مانځه کې تقریبا د 4 رکاتو د مونځ برابر وخت تېرېږي په دې کې د سهار مونځ یې 2 په 2 پاتې کړلو ورو دا ترمیم راغلی دی په هغه وخت کې مسافرو ته ویل تاسو خپل مونځونه 2 رکاته کوئ او مقیمینو ته چې دی په مونځ کې تبدیلي راویستله 4 رکاته شولو نبی علیه السلام په خپله باندې ویتر کړي دی په سفر کې هم کړي دي او په حاضر کې هم کړي دي ویتر واجب دي واجب چې دا مسافر کور کې هم کوي بار به هم کوي او فرض یې ورته د مونځ چې کوم فرض دی مونځ دی هغه ورته د 2 نه د 4 نه 2 کړی دی دی مسافر ته سهولت ورکړی دی په مدینه منوره کې دا خبره کې تبدیلي راغلې ده چې نبی علیه السلام د مسافرو د مقیمینو په مونځ کې تبدیلي راویستله د احکاماتو کې ورو تبدیلي راتلله بیا د رمضان روژې فرض شولې مخکې د رمضان روژې فرض نه وي د هغې فرض باقاعده د زکات د فرضیت حکم راغی چې زکات فرض شولو ځکه په مکه معظمه کې زکات نه و فرض و په مکه معظمه کې روژه نه وه فرض نبی علیه السلام مسلمانانو باسې نفلي صدقې ورکولې او فرضي نه و حج زکات نه و دغه شان عامې روژې به مسلمانانو نیولې نبی علیه السلام به روژو اهتمام کولو هغه به نفلي روژې وي فرضي روژې دا په مدینه منوره کې د هغې فرضیت حکم راغلی دی دغه شان د نورو احکامات زیات طور احکامات چې دی بیا په مدینه منوره کې راغلی دي او باقاعده مسلمانانو یو ریاست جوړ شو په مدینه منوره کې د یهودیان ځان نه یو طرف ته پاتې کېدل او مسلمانان په مدینه منوره په منځ کې چې کوم ښکلې علاقه وه دا مسلمانانو سره په لاس کې راغله په دې دوران کې بیا داسې وشولو دا کم مشرکانو د دې مشرکانو چې کوم مشهور عبدالله ابن ابی ابن سلول د چونکې د اوس او د خزرج خلک د دې ډېر همدرد تاج تیار شوی و او تاج کوشي پاتې او د مدینې سردار جوړېدونکی و د اوس او د خزرج اتفاق به شی او دا به زموږ سردار وي په دې دوران کې نبی علیه السلام راغی او ده ته د تاج کوشي ختمه شوله د مشري اوبه ویوړله دی په زړه کې ډېر زیات خفه و خو د ده چې کوم همدرد خلک وو هغه مسلمانان شوي وو د چې کوم قریبي دوستان وو دله چې چا مشري ورکړې وه چا چې ول تاج جوړ کړی و هغه ټول خلک مسلمانان شوي وو نه د نبی علیه السلام مخالفت کولی شو نه دا خبره برداشت کولی شو زما په ځای دی اوس مشري نو خپل زړه خوړلو او دا خلک په هره زمانه کې د کرسۍ ډېر وږي دي زموږ د منبرانو وزیرانو خو به ځان ورکړو جبه یې شوله بسې چې را کله به یې زه به منبر یم او وزیر یم او دغه حالت دی بیا ګورئ چې ګورئ زموږ د ملک وزیر اعظم صاحب دومره پیسې والي دي د ملک وزیر اعظم غټو غټو خلکو دومره پیسې والي دي سپریم کورټ وایي چې شا به که یې سړی راونیسئ او د غلو خو ډېره کلکې سترګې وي که نه بلکل زموږ په دې وطن په دې غټو سیاسي خلکو کې حیا ختمه شوله
یاره که سپریم کورټ درته وایي غلې دومره پیسې دې والي دي او تاسو خلک یې وټرانې دویمه چې څوک وله وټونه ورکوي په دې غلا کې ورسره هغه شامل دی شریعت جذباتي خبره نه کومه دا د شریعت په رڼا کې دا خبره کوم چې چا دې غلو له وټونه ورکړي دي حق په دې غلا کې ورسره شریک دی ګناهګار دي ټول خلک ګناهګار دي نو پاکستاني خلک خو ښه سړي له مونږ اورې جمعه کې کله ناکله دا حکومت والا خبره وکړم خلک بې خفه کېږي سیاسي خبره ولې کوي یعنې مونږ له خلک دا اختیار هم نه راکوي چې موږ د غلو تذکره وکړو دا خبره هم نه کوي دا خو پاکې برشتي دي سپریم کورټ وایي غله دي به 80 ارب روپۍ به 80 لاک نه او به 80 کروڑ هم نه به 80 ارب روپۍ د ګیس پیسې یو سړي بهر ملک ته وړلې او په ایرپورټ لاړلو ټول غلو ورسره ملګري چا به 1 کروڑ کې چا به 2 کروڑ ټولې پیسې لاړلو بهر ملک بس ښه بدماشۍ سره بهر ناست او دې چې به غریب سړي د 100 روپو ګیس بل راشي نو چې ادا یې نه کړي دغه میټریلیټر ته چې راکړه ګیس تر نه کټ کوم مسالم بچیا هغه به 80 ارب روپۍ زما 1000 روپۍ به تعالی جمع کړم خو چاته نشم تختېدلی به 80 ارب روپۍ چې هغه چل وشولو دا مر لوی غټ غټ غلا ناستې دومره غټ غټ غلا واړه واړه غله خو کدي وکتل هغه خو به واړه واړه ځان نه غټ واړه واړه غله دي انسان حیران شي دا سره چې دا زموږ په معاشره کې د الله پاک خوف او د الله پاک یره ختم شول دي دا د اقتدار ډېر څومره سپریم کورټ ورته وایي چې راوینسئ پولیس شابه ونیسئ ادې بیا مې د وزیر اعظم مې دومره کلکې سترګې دومره بې حیا خلک ښه کلکو سترګو باندې ناست دي ټوله دنیا ورته تاسو غلی او غلای ثابته هم شوله او بیا غله وایي زه غل نه یم دومره کلک سترګو والا دا د اقتدار وږي خلکو دقه شان دا منافقان چې په مدینه کې مشرکانو په هغه وخت کې مسلمانان شوي نو دومره کلکې سترګې وي دومره کلکې سترګې وي اقتدار په هدایت ځان مړه کولو بهرحال بیا ورته د مرګرو ویل ګوره خفه کېږه ما مسلمان شه نو چېرته به مسلمانۍ کې به راته مشري میلاو شي تاسو اوس د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې خو ته نشې مشر کېدلی د مدینې مشر محمد صلی الله علیه وسلم دی پیغمبر دی د الله پاک رسول له ستا مشري د بل مشري غونډو کېدلی نه شي په مدینه کې د مدینې مشر نبی علیه الصلاة والسلام دی بس مرګرو ډېر مجبوره کړلو او بس ورته بس دا کلمه ووایه بس په زور پې خلکو څه نه څه مرګرو مجبوره کړو کلمه ملمې پې وویله دړنه مسلمان نه و بس مرګرو مجبوري وه هغه الله کېدای شي ورته ویلې چې لکه چېرته مشر به دي خیر دی سله مړ کېږي بس د دروغو کلمې وویله بیا منزله نه راتللو بیا ته مرګرو ګوره مونځ له راځه مونځ کوه مونځ له به م راتللو بیا زکات هغه تاسو سړی په یو کې هم نه پرېږدئ مونځ کومه که نور مې پرېږدوئ که نه خلاص زکات هم ورکوه دا د منافقانو بیا مشر شروع د ډېر خراب کردار ادا کړی دی نبی علیه اسلام ډېر پریشانه کړی ډېر پریشانه کړی و ګورئ نبی علیه اسلام ورته څه نه ویلو ولې ځکه ظاهرا مسلمانو یو دشمن بهر دغه په بونډرۍ را سره یهودیان پراته دي معاهده مې ورسره ده بل دشمن د مکې معظمې نه د بهر مشرکان دمکیانې رالیږي اقتصادي پابندي لګوي سکئ را سره مختلف مشکل سره مسلمانان مخامخ وو دا مشکل برداشت کولو دا منافق به دا به سنبالو خیر ضرور په نبی علیه السلام په عایشه صدیقه باندې الزام لګولی صفوان سره غلط تعلق دی څومره غټه خبره ده بیا هم ورته نبی علیه السلام څه نه دي ویلي او مسلمانانو ورته وویل د الله رسول عمر فاروق د الله رسول ما ته ووایه چې مړی کم صحابو مو د الله د رسول د حکم نه بغیر بل څه نه شو کولی نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلو وی عمره خپل جذبات کنټرول ساته ویل خلک به اوس وایي چې خپل مسلمان یې مړ کړو مونږ سره به جماعت کې مړ کړو اسلام خلاف پروپیګنډه به خلک کوي عبدالله زوی و راغی د الله رسول د الله رسوله که زما د پلار د قتل حکم ته کېږم زوی ته خو پته وي دا منافق دی زوی صحیح مسلمان د الله رسول د الله رسوله که زما پلار ته بل چاته حکم کوي چې مړی که که نه بل چاته به نه وی ما ته به ووایي زه خپل پلار په خپله مړ کوم دینداره خلک و هغه زه خپل پلار په خپله مړ کوم چاته بیا ووایه په مختلفو موقعو باندې او داسې هم شوي چې بیا کله مړ شولو نبی علیه صلات وسلام ته زوی راغی حدیث دی پې نبی علیه صلات وسلام ته زوی راغی د الله رسوله خپل کمیس وله راکړه چې کفن یې کړم ولې غوښتلو یا را تبرک دپاره یې غوښتلو او یا عباس رضی الله عنه په جنګي قیدیانو کې راغلی و
د بدر په جنگیانو کې نو د کپڑے شلیدلې وي د هم غټ قد والو او عبد الله ابن عباس هم غټ قد والو دوله کمیس ور کړو نو نبی اسلام ته یو کمیس قرض پاتې وو دا د زوی سوچ دا چې زما د پلار د الله رسول ته کمیس قرض پاتې نشي یو سوچ دا و اسی د عبد الله سوچ هم دا چې دا تبرک مقصد او نبی علیہ السلام داسې موقع باندې کړی دي زینب رضی الله عنها مړه شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور دا ام عطیه فرمای چې موږ لامبه ولا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته غسل طریقه وښودله چې د خې طرف نه شروع وکړي چالاندام ورته وکړي داسې ولامبه وي درې ځله پې اوبه واچوئ کپا وزله پنځه ځله پې واچوئ داسې د اوبو ترتیب یې راته وښودلو بیا نبی علیہ السلام د خپل بدن یو کپړه راواچوله او راته ویل دا زینب په دې بدن باندې خوراک کوي دا کلورې وه او نبی علیہ السلام د بدن سره چې کومې کپړې به لګېدل هغې به ډېر لږ تبرک برکت دپاره به خلکو کول داسې نو نبی علیہ السلام ورته ویل دا ولا سینې ولا په دې ما په دې رومیال باندې دا بدن او دا سینه ولا په دې باندې وتړئ د کفن لاندې به بدن ورته واچوئ د خپل لور سره د محبت د اظهار دپاره نبی علیہ السلام داسې کړي دي صحابو په مختلفو موقعو باندې په وکول به دا د نبی علیہ السلام یو چوغه وه او عایشه صدیقه سره ولې څوک به چرته بیمار شولو هغه به یې وینځله د هغې به په بیمارانو باندې څکلې خلک به جوړېدل اسما فرمایي چې کله عایشه صدیقه بیا وفات شوله هغه چوغه زما لاس له راغله د نبی علیہ السلام همونږ به داسې کول څوک به بیمارېدل د هغه چوغې به هم په خلکو څکلې د نبی علیہ السلام د تبرک په بنیاد باندې خلک به جوړېدل په هغې باندې د نبی علیہ السلام بیا مختلف انقلابات راغلي د چوغې د نبی علیہ السلام او دغه استعمال شیزونه بیا د مختلفو انقلاباتو کې ورک شوي دي بیا ختم شوي دي لکه بچ نه دي پاتې شي مختلف لولو انقلابات راغلي جنګونه شوي دي بیا په هغې کې د هر څه ځای شوي دي نبی علیه السلام بیا د مکې د هغه عبدالله ابن ابی بن سلول بیا خپل کمیس هم ورکړی جنازه یې پې هم کړې ده نبی علیه السلام ته بیا الله پاک وفرمایل دا یو ځل جنازه دې پې وکړله چې په دې منافق او یا ځله نور هم جنازه وکړي بخه مینا جهنم ته به ځي ګوره په کفنونو نه بچ کېږو او نه په جنازو بچ کېږو په خپل عمل باندې په خپل کردار باندې په صحیح نیت باندې بچ کېږو ځکه خو نبی علیہ السلام ویلي دي چې یو سړی مسلمان کلک مسلمان موحد وي شرک عقیدې نه وي او 40 کسان موحدین په جنازه کې شریک شولو وی الله پاک به بخي چې دا په خپل عقیدې ټیک وي مسلمان موحد په خپل حق لکه عقیدې والا مسلمان دی او 40 کسان مسلمانان موحدین په جنازه کې شریک شولو جنازه په وکړله د الله د رسول په حدیث نقل الله پاک به بخي زم چې دا ټول په خبره په جنازه کې ودرېږي خو چې ټول عقیدې خرابي او خپل عقیدې خرابي نو زه سبق شریعت په خپل عقیده کلکه وساتئ استا په جنازه کې د لک خلک وي چې هغه هم صحیح عقیدې والی بیا به بخښنې چانس بیشته دی بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام په جنازه کې د الله رسول عقیده ټیک و د صحابو عقیده هم ټیک و دی په خپله بې ایمانه و ځکه الله پاک وفرمایل دا بې ایمانه د الله رسوله ستا په جنازه هم نه بخم جهنم ته به ځي خپل عقیدې ټیک کول پکار دي دا د مدینې منورې هغه مشکلات دي د دې چې هرې خبرې تذکره کوي کلونه پې لګي دا هغه غټې غټې خبرې چې هغې کې موږ لپاره فایده وي وګوره دا ټول زموږ ته به د خپل وطن کې څومره سهولتونه ښه بېغمه په کورونو کې وده یو ښه بېغمه ګرځو دا دی مشکلات دلته هم مشکلات شته دی هغه شان مشکلات خو نشته دی او بیا هم به موږ په خپل دین باندې په خپل اسلام باندې عمل نه کوو دا زموږ کوتاهي ده په دومره سختو حالاتو کې مسلمانانو په دین باندې عمل کړی دی په مدینه منوره کې ډېر سخت وخت تېر کړی مسلمانانو الله پاک دې زموږ د وطن د حالات هم ټیک کړي موږ دې الله پاک دې مشکل نه راوباسي الله دې ټول له خیر او برکت راکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا